د 400 د شمالي شنغر د مزدور کسان پارټي مشر پیاز سالار د اپریل 15 د پولیو د ساسکو په ضد یو بیان ورکړیو او د پولیو د ساسکو نه داسې يرخ کار کړی و لکه ماشوم چې دا ستړي نه یریږي. نو موري د خپل کارکونانو نه د قران شریف په مخ لاسونه پورته کړل او قسم یې ورکړو چې د پولیو کمپاین نه به بایکاټ کوي. د دلیل لپاره دا خودله چې دا نوموړي نوم په شیډول پور کې شامل دی او ترڅو چې نوم نه ویستل شوی د ماشومانو صحت ته دی خیر نه راځي. دا قرآن دی په دې ټول لاس کې دی چې څو پورې تمان نه ویلي هغې پورې به تاسو پولیو نه ورکوئ. ټول د دغه ځای نه لاس اوچت کوئ. خو څه وشول نن چې کله د ځلي انتظامی چارواکو ورسره لیدنه وکړه نو پیاز سالار ته پولیو ساسکي ناڅاپه د شفا چینې ښکاره شولې. اوس وایي چې د اساسکي ښه شی دی ماشومانو ته ورکول پکار دي. سبحان الله دا دومره سمدستي او په وخت تبدیلی خو د ټکنالوژي په نړۍ کې هم چانه دلیدلې. منګه ټول قام ټول ولستا اپیل کوو چې دلته څومره مشران دي نو هغه دوی مطمئن کړه. نو تاسو ته دغه یو اپیل کوو چې خپل بچو لا پولیو قطرې ورکړي. زمونږ بایکاټ چې دی هغه ختم شو او ان شاء الله چې بیا څه مسلې بیا به تاسو سره رابطې کوو. اوس چې کوم بایکاټو د پولیو نه هغه ختم شو او خپل بچو لا پولیو ورکړي. ډېره مهرباني. زه یو ټک خبره کوم. د ذاتي مقاصدو لپاره سیاست کارول د سوشل میډیا د لارې په خلکو سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې سالار صاحب ته سافټویر اپډیټ کړی شوی دی او خلوي یو ټرن یې غسته دي. یو بل صارب لیکلی وو د ماشومانو د صحت نه دي خپل سیاسي مفادات مقدم نه ګڼي. دا خو سیاست نه سوداګری ده. نو اوس پوښتنه ده آیا د ماشومانو ژوند د یو سیاستوال د شیډول پور نه د نوم د وستلو پورې تړل پکار دي او یا د یو مشر لپاره قرآنی خلف صرف د 2 ورځو حیثیت لري؟ نو ولس به بیا په چا باور وکړي؟ د ولس دا تمه ده چې سیاست ته د شخصي مفاداتو لپاره نه بلکې د ولس او د ماشومانو د مستقبل لپاره وي، نه چې د خپل نوم پاکول لپاره قرآن باندې لاس کې خودل او بیا بیانونه بدلول وي. خو بل اخره د ذلی انتظامی د فشار برکتو چې پیاز سالار د پولیو په حق کې بیان ورکړو او د عام ولس لخوا په اساسن کمشنر او پولیس افسرانو شاباسي خوم ویل شو.